اسرائیل یو خطرناک پلان جوړ کړی دی د یو اس پریزیډنٹ ډانلډ ټرمپ د اساسینیشن د مړ کولو او دا یو داسې سټیپ دی چې که چېرته اسرائیل واخیستو نو د یو عظیم جنگ د ورلد وار 3 د شروع کېدلو سبب جوړېدی شي. څنګه چې ورلد وار 1 شروع شوی و صرف د یو سنگل کس د اساسینیشن د وجه، د هغه نوم و فرانس او فرډیننډ د آسټریا هنګریان امپایر چې کوم پرنس و، هغه یو سربیان نیشنلیست اساسینیټ کړی و. نو د دې په جواب کې چې کوم آسټریا هنګریان امپایر و هغه په سربیا باندې حمله وکړه، بیا پکې رشیا منځته راودانګل او بیا پکې جرمني راغله. نو داسې وار اسکلیټ کېدو او یو عظیم جنگ ورنه جوړ شو چې هغه ته وروستو بیا ورلد وار 1 چې کوم دی ویلی کېږي. نو داسې د دې سټیپ د وجې هم د ورلد وار 3 شروعات کېدی شي. اوس چل څه شوی دی؟ اسرائیل چې کوم دی هغه ډونالډ ټرمپ ته یو وارننګ ورکړی دی، مطلب یو خبره یې ورته کړې ده چې ایران ستا د اساسینیشن پلان جوړوي، تا مړ کوي. اوس ټرمپ چې کوم دی هغه په دې باندې پوره یقین هم کړی دی. یو اس انټیلیجنس دا هم ورته ویلي چې مونږ خو لکه مطلب په د ایران په څه حرکت باندې پوه شوي نه یو، بیا ته څنګه وایې؟ خو د دې په جواب کې چې کوم اسرائیل دی هغه ورته څو ریزنز پیش کړي دي چې د هغې ریزنز په وجې ټرمپ چې دی هغې پوره یقین کړی دی د اسرائیل په دې خبره باندې. اوس په دې کې فرست ریزن دا دی چې اسرائیل ورته وایي چې زما چې کوم انټیلیجنس دی، کوم سپای نیټورک دی، هغه ډېر سټرانګ دی. په ایران کې چې لږ شانتې حرکت هم کېږي نو زه ورنه خبرېږم، کیدای شي ستا انټیلیجنس نه مس شي خبره، خو زما انټیلیجنس نه نشي مس کېدی. او دا خبره یو شان صحیح هم ده ځکه چې د اسرائیلي انټیلیجنس هغه ډېر انتهایی سټرانګ انټیلیجنس دی. پوینټ نمبر 1. پوینټ نمبر 2 دا دی چې اسرائیل ورته وایي ډونالډ ټرمپ ته چې ستا په خپل ایڈمنسټریشن کې ستا اپوننټس موجود دي، نو کیدای شي هغو ته د دې معلومات وي خو ته یې خبر کړی نه وي. نو دا وجوهات دي چې د دې په وجه ډونالډ ټرمپ د اسرائیل په خبره باندې پوره یقین کړی دی او په جواب کې دا یو خطرناک پوسټ کړی دی په ټروت سوشل باندې. ټرمپ وایي چې 1000 missiles are locked and loaded and aimed at the Islamic Republic of Iran with thousands of more to immediately follow. هغه وایي چې ما په زرګونو میزایلونه چې کوم دي هغه مونږ امریکن چې کوم ملیټري ده هغه لاک کړي دي او نشانه یې اخیستې ده ډایرکټ په ایران باندې. که چېرته هم مونږ خبرېدو چې ایران د یونایټډ سټیټس د امریکې پریزیډنټ اساسینیټ کو یا کوشش وکړو د اساسینیشن، نو دا په زرګونو میزایلونه به ډایرکټ ورځي او ایران به هیټ کوي. اوس thousands of missiles چې کوم دی دا سګپ نه دی، د دې نه لوی شان تباهي جوړېدی شي. اوس په دې کې اسرائیل کوم ځای کې ناست دی، هغه خو دا غواړي چې داسې سچویشن راشي. ګوره اسرائیل او ایران چې کوم دي دا د یو بل ازلي دشمنان دي. د چرته هم په نږدې وخت کې د چرته هم د یو بل مطلب د دوی په منځ کې ټروس یا سیز فایر چرته هم نشي کېدی، پاسبل نه ده. دواړه د یو بل د ختمولو کوشش کوي. اوس اسرائیل څه غواړي؟ اسرائیل سره دوه آپشنز دي. یو آپشن دا دی چې په ایران کې ریجیم چینج راولي، چې د هغې کوشش د الریډي کړی هم دی، د امریکا هم ورسره پکې ملاو وه او ښه برپور ښه مضبوط کوشش یې وکړو. د ایران یې پوره ټاپ لیډرشپ چې کوم دی هغه تقریبا ډېر زیات اساسینیټ کړو، مړه یې کړو. خو بیا هم چې کوم دی ریجیم چینج پکې رانغی ځکه چې د ایران چې کوم نیټورک دی، دوی چې کوم پلین دی هغه ډېر اوږد ډېر سټرانګ پلین جوړ کړی دی او د هر لیډر شاته یو دوه درې په دغه کې په سپیر کې دوی لیډران الریډي ایښي دي. نو ریجیم چینج چې کوم دی دا خو په نږدې وخت کې پاسبل نه دی په ایران کې. دویم آپشن د اسرائیل سره څه دی؟ هغه دا دی چې دی غواړي چې په ایران باندې یو ښه مضبوط ډیوسټیټینګ وار چې کوم دی هغه مسلط کم چې د ایران لاس آف پیمات شي او چې کوم دی زما د مقابلې پاتې نشي. اوس څنګه به اسرائیل دا کوشش کوي؟
دا کوشش اسرائیل آلریډي لګولې دی او موقع ته ګوري او دا موقع ورته ملاو هم ده. ګوره په دې کې نیم کار چې کوم دی هغه اسرائیل آلریډي کړی دی. د اسرائیل چې کوم سپریم لیډر دی مجتبی خامنای چې د آیت الله علی خامنای چې کوم شهید کړی شو د هغه زوی دی، هغه دا سټیټمنټ جاری کړی دی چې مونږ به د خپل سپریم لیډر چې د په خپل پریډیسیسر دی، لکه مطلب په دنه مخکې چې کوم سپریم لیډر وو هغې ته پریډیسیسر وایي او د پلار هم دی. مجتبی خامنای دا سټیټمنټ جاری کړی دی چې مونږ به د هغه بدل اخلو، د خپل سپریم لیډر بدل به اخلو، ریونج به اخلو. اوس بدل ته څه وایي چې د چا نه به اخلي چې چا مړ کړی دی او امریکې مړ کړی دی، نو بدل به د چا نه اخلي؟ د امریکې د لیډر نه به اخلي، د پریزیډنټ نه به اخلي. مطلب چې ډونالډ ټرمپ به اسیسینیټ کوي، مړ کوي به. یو طرف ته دا خبره داسې جوړېږي. اوس د ایران خو دا حق هم دی ځکه چې ستانه چې دومره غټ لیډر چې هغه دومره انفلوئنشل او دومره یو غټ موومنټ یې چلولی وي او هغه درنه شهید کو، نو کم سے کم ته سټیټمنټ خو به ته خامخا جاری کوي چې مونږ به بدل اخلو. دا خو لکه مطلب غیرت ته کیسه لاړه. خو اسرائیل چې کوم دی د دې خبرې فایده یې اخیستې ده د خپل مفاد دپاره. هغه آلریډي دا نریټیو ډیولپ کړې ده چې مطلب اوس که ډونالډ ټرمپ باندې چېرته هم اسیسینیشن اټیک وشي نو دا به د ایران د طرف نه وي ځکه چې هغه سټیټمنټ جاری کړی دی. نو نیم په نیمه کار دی شوی. اسرائیل ته څه پکار ده؟ بلیم پکار دی او د ډونالډ ټرمپ مرګ پکار دی. دویم کار به څه کوي؟ دویم کار اسرائیل دا کولی شي چې ډونالډ ټرمپ په خپله باندې اسیسینیټ کولی شي. که ایران یې نه وکړي دوی یې په خپله هم کولی شي. اوس ته وایي چې دا څنګه؟ لکه مطلب ډونالډ ټرمپ خو د اسرائیل خوږ ملګری دی. وګوره په انټرنیشنل ریلیشنز کې، په ډیپلوماسي کې ملګری او دښمن نشته. دلته صرف چې کوم دی مفادات ته خلک ګوري، د خپل ملک د خپل نیشن مفادات ته کتلی کېږي. اوس اسرائیل چې کوم دی دا د خپل زایونیست مومنټ د مفاد دپاره هر قسمه سټیپ اخیستی شي او د دې چې کوم ایویډنس دی هغه په هسټري کې پروت دی. ته لږ سرچ کا چې اسرائیل څنګه په څو ځایونو کې داسې اسیسینیشن کړي دي او ایویډنس یې نه دی پرېښي چې مطلب دی بلیم هم نشي. په ایران کې د حماس لیډر اسماعیل هانیه د IRGC په بلډینګ کې دننه اسیسینیټ کو او اس ایویډنس یې پرې نه ښودو او کمنټ یې هم پې ونه کړو چې دا مونږ شهید کو که مطلب مونږ اسیسینیټ کو که نه کو اسیسینیټ. هغې نه پس که ته وګورې په دوبۍ کې د فلسطینین جهاد فاؤنډر محمود المبهوح چې کوم دی هغه اسیسینیټ کو. یو خاص قسم طریقه استعمال کړه چې هغې ته مسل ریلیکسنټ وایي. مسل ریلیکسنټ په مدد سره یې هغه اسیسینیټ کو. دا مخکینۍ خبره ده. هغې نه پس که ته وګورې په برطانیه کې یو کینیډین انجینیر جیرالډ بول چې کوم دی هغه اسیسینیټ کو او په دې کیسز کې بالکل دوی ایویډنس پرې نه ښودل، هېڅ څه پته یې ونه لګېده. خو ته به وایې چې دا خو د اسرائیل دښمن وي نو ځکه یې اسیسینیټ کړل. خپل ملګری خو لکه ډونالډ ټرمپ دا خو اسیسینیټ کولی نه شي، خو دا هم کولی شي. د دې ایویډنس هم پروت دی. یو د اسرائیل خوږ ملګری ته سرچ کا ګوګل کې ایلی هوبیکا چې هغه د اسرائیل لپاره یو ډیر زیات قتل عام یې کړی و 1980s کې آی تھنک ډیر زیات قتل عام یې کړی و صرف د اسرائیل په وجه باندې. خو چې کله اسرائیل ته پته ولګېده چې مطلب دا زموږ د کار پاتې نه شو نو هغه یې اسیسینیټ کو، ویې ویشتو. نو د دې نه دا ثابته شوه چې اسرائیل د خپل زایونیست موومنټ د ترقۍ دپاره د پروموټ کولو دپاره هر قسمه سټیپ اخیستی شي. دښمن هم اسیسینیټ کوي، ملګری هم اسیسینیټ کوي، هېڅ چاته هم نه ګوري. اوس که چېرته هم دا سټیپ اسرائیل واخیستو، که ډونالډ ټرمپ یې اسیسینیټ کړو، نو تاسو ته پته ده چې تاوزنډز اف میزایلز په زرګونو میزایلونه دا څه ګپ نه دی. دا چې په ایران راپرېږدي نو څومره غټ ګلوبل کرایسس به جوړ شي، د څومره کنټریز مفادات ته او ځایونو ته به نقصان ورسي او
په دې کې ایټمي هتھیار هم استعمالېدی شي، نور کنټریز پکې را دانګلی شي. نو د دې مطلب دا دی چې دا خو یو عظیم جنگ شو چې هغې ته بیا وروستو مونږ به بیا ورلډ وار 3 ورته وایو. خو ګورو چې څنګه چل کېږي. دا خو صرف یو انالیسیس دی، صحیح هم کېدی شي، غلط هم کېدی شي. خو بیا هم مونږ به دا دعا کوو چې حالات د خیر طرف ته لاړ شي. چېرته مسلمانان وي، امن پسند وي، هغو ته خیر وي. هسې هم دنیا چې کومه ده یو غټ کرایسس نه تېرېږي، که هغه اکنامیک دی، که هغه پیس دی، که هغه دهشتګردي ده، که ایتیکس دی، هر طرف ته چې کم دی یو غټ کرایسس روان دی. بهرحال ستاسو په دې باره کې څه رایه ده خپل کمنټ کې ووایئ چې آیا اسرائیل داسې څه سټیپ اخیستی شي او که نه شي اخیستی.